السلام علیکم ملګرو. فلاني ویډیو کې به زه تاسو ته د حروفو د چیک کېدو طریقه ښیم چې تاسو به حروف څنګه چیک کوئ. نو ډېر په اسانه باندې تاسو حروف چیک کولی شئ. په ډېرو ملګرو پسې حروف لګېدلي دي او هغو ته پته نشته چې موږ پسې حروف شته که نشته. نو په دې طریقه باندې اوس خپلې اقامې راولئ او حروف چیک کوئ. نو تاسو په خپل موبایل کې په ګوګل باندې کلیک کړئ. په ګوګل چې تاسو کلیک کوئ نو دلته به د ګوګل په سرچ کې تاسو ولیکئ چیک حروف آنلاین. دا چې تاسو داسې ولیکله دلته د ما څه دا راواغست، په دې ما کلیک کوم. نو په دې کې چې تاسو دا سرچ کوئ نو لمبې نمبر ویب سایټ چې کوم راواخلي نو تاسو به په هغې باندې کلیک کوئ. په هغې چې تاسو کلیک کوئ نو د هغې نه بعد به ستاسو سره اوس یو بل پیج کولاویږي. دا اوس لوډینګ کوي. اوس به زموږ سره یو بل پیج کولو شي. دا زموږ سره بل پیج کولو شو. داسې کته به راشي. دلته تاسو ته 3 اپشنې درکړلې چې تاسو د بارډر په نمبر هم کتی شئ، د اقامې په نمبر او د پاسپورټ په نمبر. نو په دې کې زه اوس دا د اقامې په نمبر ګورم. نو دا دویم نمبر چې دی په دې به زه کلیک کوم او دلته به د خپلې اقامې نمبر ولیکم. دې کې به تاسو دلته د خپلې اقامې نمبر ولیکئ او د هغې نه بعد به تاسو کته راشئ د 4م نمبر په دې باندې به کلیک کوئ او دلته چې تاسو د کوم ملک یئ نو هغه به په دې کې سرچ کوئ. په هغه به په دې کې سلیکټ کوئ. زه د پاکستان نو پاکستان مې سلیکټ کو او د هغې نه بعد به تاسو چې دا کوم تصویر کې تاسو ته د انسي درکړلي نو دا به تاسو دې کې کت لاندې ولیکئ. دا قصې برابر چې څنګه یې درکړلي دا به داسې ولیکئ او د هغې نه بعد به تاسو بیا لاندې په دې سرچ باندې کلیک کوئ. په دې سرچ چې تاسو کلیک کوئ نو اوس به ستاسو سره یو بل پیج کولو شي. لږ انتظار ورته وکئ. داسې چې ستاسو سره بل پیج کولو شو داسې لاندې به راشئ. داسې لاندې به راشئ. دا تاسو ته پوره ډیټیلز تاسو درکړی دی. نو په دې کې دا چې دی دا آن دی جاب نو چې دا یې نو تاسو بالکل په خپل کار منئ. تاسو پسې حروف نشته دی. بالکل صحیح. که به تاسو پسې مثال اکزیټي خروج نهایي د پسې نو هغه به هم تاسو ته په دې ځای منهی. خو کله چې تاسو ته آن دی جاب نو تاسو ته ټینشن مه کوئ. څه مسله نشته. په تاسو پسې حروف نشته دی. ټیک ده. نو په دغه اسانه طریقه ده. په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل حروف چیک کړئ.